پلار دې ولې ویشتو؟ ظلمونه به یې راسه کو. آیفون او انفینکس. آیفون انفینکس د دې به څونه قیمت و؟ یو 56 او یو 43. لیکن دا د چېرته نه تاسو سره راغلو؟ سرار ته ما په خپل سر کړی. دا ته په خپل میډیا اورېدلې مې، خو مین دغه دا و چې موږ ته کله اطلاع میلاو شو، موږ موقع ته لاړو. نو رپورټ چې کوم د تره و د دې ملزم هغه موږ ته رپورټ کاوه. نو هغه دا رپورټ کې دا دغه ذکر وکړو چې یاره دا ملزم چې و د سوشل میډیا او د PUBG شوقي و. والد صاحب په دې باندې ورسره وران و، ورته بکارېده چې ته په غلطه سوسایټۍ او په داسې دغه کې مه دغه بیا د 1860 په مطابق دغه سړی چې کم دی جووینایل دی، خو جووینایل سره سره چې د 12 نه اخوا وي بالکل د پاکستان د قانون لاندې دغه چې کم دی ابتدایي اطلاعاتو مطابق د اوسنۍ شهادتونو او د دې کانفیشن مطابق چې کم دی دا ملزم نه، دا مجرم دی. نو پکار خدا ده چې دا د عبرت نشانه جوړه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، نواز منګل یم او تاسو زموږ د جرایمو دغه روانو چارې دغه خپرونې تاسو وینئ چې زموږ دغه کوشش چې په معاشرې کې د دغه معاشري عکاسي وکړو په ښه الفاظو کې او د جرم نه نفرت وکړو. یو واقعي مخې ته راله په لوور دیر کې په تانه معیار حدودو کې ویره یو ځوان زلمی بچی چې کم دی راولګېدو او خپل مور او پلار باندې فایر وکړو. خلک هم ډېر زیات خفه شو، په خلکو کې یو یره ترخه مخې ته راله چې یاره بچی به راپاسېږي، په مور به ډز کوي، په پلار به ډز کوي. هغې کې چې کومه ده مور جوبل شوه یعنې زخمی شوه. دې سره چې کوم دی پلار خو دې بخلې، هغه الله ته ګران شو، هغه الله وفات کړو د ډزو له کبله. دا ملزم دی، دا حسنین نامه ده. مور او پلار ورته ویلي چې یاره ته دغه محفلونو ته دغه غټو خلکو سره مه کښېنه، دغه د ټیک ټوک دغه د PUBG د دې استعمال چې کم دی کوه، خو لکه دومره مه کوه چې په هغې کې تا ته بیا نقصان در رسي. مور او پلار چې کومه خبره هم کوي، زه خو دا وایم که هغه تا ته غلط هم وي خو یې کې هغه غلطه کې به هم ستا فایده وي. خو ځوانان دي، د نن سباني بچي داسې دي که څه ورته وایې بس بیا دې ولي. بهرحال فضل غفور صاحب تاسو له راځم، د DPO لوور دیر طارق اقبال صاحب له هم مبارکي ورکوو چې دغه شان کیس زر تر زره پای ته ورسېدو. دغه دا وقوع څه وه تاسو هم چې کوم دی نن ستړي شوئ، بلا میډیا به بېشکه چې راغلي ستاسو به یې سره خپرونې ریکارډ شوي. د دې چې کومه دا وقوع وه دا دې کتونکو ته ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نواز منګل صاحب تاسو ډیره مهرباني. وقوع خو زیاته تاسو په میډیا اورېدلې مې، خو مین دغه دا و چې موږ ته کله اطلاع میلاو شو، موږ موقع ته لاړو. نو رپورټ چې کوم د تره و د دې ملزم هغه موږ ته رپورټ کاوه. نو هغه دا رپورټ کې دا دغه ذکر وکړو چې یاره دا ملزم چې و د سوشل میډیا او د PUBG شوقي و. والد صاحب په دې باندې ورسره وران و، ورته بکارېده چې ته په غلطه سوسایټۍ او په داسې دغه کې مه دغه کېږه او د دې څیزونو دغه کوه ځکه چې ستا ایج کم دی. نو په دې باندې به ورته کارېده، مختلفو اوقاتو کې ورسره لنجې کونجې شوي وي. په دغه ورځ هم د بیګانه ورته کار شوی و. نو دا ملزم د سهار نه ایموشنل شوی و. سهار تقریبا 8-5 بجې وي چې لکه دی بیدار شوی و دا ملزم، او په پلار او په مور باندې ډزې کړې وې چې د هغې نه والد صاحب په ټایم باندې وفات شوی و او مور یې زخمي ده، اوس هم په هسپتال کې ایډمټ دی. ملزم څو ډزه پلار باندې کمې ډزې وکړي او مور باندې کمې ډزې وکړي، موقع نه څو هول برآمد شي؟ داسې دا ځینې څیزونه زموږ د انویسټیګیشن ریلیټډ دي. نو خولونه زموږ برآمد دي، هر څه د الی فایر چې زموږ کوم دی هغه هم برآمد دی. خو چونکې بعضې څیزونه زموږ دغه خولونه چې څونه فایر شوی دی د هغې مطابق قتل کې څه برآمد شو؟ پسټل دی، هغې کې 30 بور پسټل دی، هغه ته برآمد دی، او خولونه هر څه د دغه نه برآمد دي. کوم چې زموږ ایویډنس موقع سره دی نو هغه ټول کور شوي دي. فضل غفور صاحب یو SHO سره مور پلار څونه خواږه وي؟ دا د دې خپرونې نه یو جدا سوال دی. مور او پلار څونه خواږه وي بیا دغه شان بچي راپاسېږي، په مور ډز کوي، په پلار ډز کوي. داسې ده د مور پلار نعم البدل خو په دنیا کې نشته، او په هغې کې خو کلیر کټ دا دی چې الله تعالی په انسان باندې څونه خفه کېږي او بیا یې وله د هغې حواله د خپل ځان سره او د دغه ورکړی دی. نو مور او پلار دا زموږ دپاره آل ان آل دي، خو
زمونږ سوسایټي کې چې لکه موږ کشران لکه داسې څیزونه استعمال وکړو چې د دغه مور او پلار کم قدر و قیمت دی د هغې نه ناواقف یو او دې حالت ته رارسو. په ده باندې رپورټ چا وکړو؟ په اف آی آر کې مدعیان څوک دي؟ اف آی آر کې د مقتول چې کوم دی رور دی او د ده تره راځي هغه رپورټ کړی دی. په موقع هغه موجود و ځکه چې د دې والده صاحبه چې وه نو هغه زخمي وه او هغه د بیان قابل نه وه، لهذا په موقع باندې موجود د ده تره چې کوم و د هغې نه موږ رپورټ اخیستی. تاسو مورګه میا صاحب تاسو هم دوباره راځم. دا هغه ملزم دی تاسو زه ډېرې هغه خبرې نه کوم چې زه تا وژړم چې کم رپورټ دی کم صحافتي حقدار دی مطابق زه تا نه تپوس کوم. ستا نامه څه ده؟ خبرې به تیزې کړې. حسنین. ستا والد صاحب څه نوم دی؟ شهرباز خان. د کوم ځای اوسېدونکی؟ مایار ګمبیر. مایار ګمبیر. دره دوی چې تعلیم دې څونه کړی دی؟ 1 پاس. سبق دې پرېښی دی؟ اوج. دا راته چې څه وجه جوړه شوه چې تا په مور او پلار باندې ډزې وکړې، پلار دې وفات شو، مور دې جوبل شوه؟ سر دا بس پته نه الله له طرفه. الله له طرفه. پسټل چا درکو؟ سردار پلار. دا کوم ځای کې پروت و؟ تا چې پسټل ټایم ډزې کولې دا تا ته مخې ته تیار پروت و که نه چېرته بلې کمرې ته ورپسې لاړې؟ دا بله کمره کې پروت د هغې نه مې راواوښتو، زه خپلې کمرې ته رایم، د هغې نه بعد مې بیا ډزه وکړې. چېرته دې مخکې ډزې مزې کړې وي، شوټینګ وغیره دې کړی دی؟ نه جي. دا فرست ټایم و؟ اوج. نشانه دې څنګه جوړه کړه؟ په کوم ځای دې وویشتو؟ پلار دې په کوم ځای وویشتو؟ مور دې په کوم ځای وویشته؟ مور مې په خطایي کې لګی او داسې راته پته نشته چې په کوم ځایونه لګېدلي. او پلار دې برناکه مړ کړو؟ پلار دې ولې وویشتو؟ ظلمونه به یې راسې کو. وجه څه وه؟ تا دې څه ویل چې ټیک ټاک مه کوه یا پبجي مه کوه؟ تا د دې په وجه باندې مړ کړو؟ نه جي په دې په وجه مې نه دی مړ کړی، زه به هره ورځ والم. او جي مور به مې واله، خویندې به مې والې، زه به یې والم. او جي نو پلارو که نه؟ پلارو خو خلک یوه ورځ وایي، زه به یې هره ورځ والم. کور کې به یې څه سودا نه راوړم. صحیح ده. ته څه نشې مشې کې؟ نه جي. دا چې موبایل دې کوم موبایل استعمالوي؟ انډرایډ یا آیفون کوم موبایل دې استعمالولو؟ آیفون او انفینکس. آیفون انفینکس. د دې به څونه قیمت و؟ یو 56 او یو 43. تاسو خو ډېر غریبانان وي که نه؟ دا د چېرته نه تاسو سره رالو؟ سر پلار مې لا اخیستی. دا د له پلار اخیستي وو؟ اوج. کومو ملګرو سره داسې ستا ناسته پاسته کې د هغه څنګه و؟ هغه ښه و که نه؟ چا دله دې کې مشوره درکړه چې یاره دا پلارم بس مخې نه یې ختم که بس لاره به دله اسانه شي؟ نه جي مشوره چا نه ده راکړې، شرار ته ما په خپل سر کړي. دا ته په خپل سر کړي. خوښې څه خپله څه ستا څه خوښي؟ فلم ګورې، ډرامه ګورې، څه دې خوښي دی چې ته ډرامه هم کې کتلو که فلم کې دې کتلو؟ هېڅ څه کې مې هم نه و کتلي. ګیم کم ګیم کې؟ ګیمونه نه کوم. پبجي ګیم نه کې؟ پرېښی مې ده. ټیک ټاک نه کې؟ هغه مې هم پرېښی. اوج. اوس صحیح مسلمان شو؟ اوج. اوس پوه شوې؟ په پلار نه خپې ولې نه؟ ستا اندازه خو داسې کېږي چې په پلار خوشحالي په مور خفه یي. قسم دا چې کوم کړه وړه دې وکړو په دې خو به الریډي تو بس اوس خامخا وایې چې خپېمان امداد کړی چې کله پولیس چاته واچي که نه او ویله کېږي دا چې ته جوینایل کم 16 ایج که نه ستا ایج څونه دی؟ 16 سال دی. لاست کې څه ویل غواړې؟ خپله خپېمانتیا کم ځاکړه وړه دي خلک دې اوري څه ویل وله غواړې؟ څه بس نشته څه نشته که نه؟ عزتمندو دا قانون کم چې پاکستان پی پی سی دی دا 8060 د 1860 په مطابق چې کم د 9 کالو پورې ماشومې هغه که څه جرم کوي هغه که څه جرم کی ککړي نو هغې دپاره څه سزا نه وي. بیا د هغې نه بعد د 12 کالو پورې چې کم ماشوم څه کوي که نه څه سزا هغې دپاره به بیا جج سوچ کوي. اوس نه کم ماشوم چې د 9 کالو نه 12 پورې وي او هغه څه جرم وکړي هغې دپاره به بیا جج سوچ کوي چې هغې له کومه سزا ورکړو. بیا د 1860 په مطابق دغه سړی چې کم دی جوینایل دی خو جوینایل سره چې د 12 نه اخوا وي بالکل دا د پاکستان د قانون لاندې دغه چې کم دی ابتدایي اطلاعاتو مطابق د اوسنۍ شهادتونو او د دې کانفیشن مطابق چې کم دی دا ملزم نه دا مجرم دی. نو که دې ټایم کې دا عدالت ګوري یا ججان ګوري ته موږ ریکویسټ کوو
چې دا خو د 1860 ستاسو خپل قانون دی، د دې لاندې چې کوم دی دا مجرم دی. نو په کار خو دا ده چې دا د عبرت نشانه جوړه شي چې بل کس نه راپاسېږي چې هغه په پلار ډزو کي، هغه بیا په مور ډزو کي. که دا جووینایل دی دته به چې کوم دی دې کې یو دا فایدې چې دته به ضمانت زر میلاویږي، خو که مدعیان ورسره بیا روغونه کې مدعیم چې کوم دی دې کې دا ریپورټ در باندې چا وکړو پته نه پته نشته ریپورټ خو په ده باندې رور کړی دی که نه فضل غفور صاحب؟ صحیح ده. عزتمندو دغه د ملزم اسنینو فضل غفور صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه، میاز صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه، ستاسو د لوور دیر ټولو پولیسو ډېره زیاته مننه. هسې دا شمع نه ده، شمع چې بلیږي که نه نو دا د خلکو ته رڼا ورکوي، خلک چې ته نه رڼا ورته میلاویږي، خو شمع ویلی شي خو ځان له څه فایده ورنه کړي. د اوس وخت د مور او پلار هم دغه مثال دی چې بچي ته ښه تربیت هم ورکړي، رالویږي بیا د دغه غوندې سړی ته جوړ کړي. دا اوس وګوره دې د ځوانۍ ته اوس وګوره دا هغه کارونه کوي چې کم نور ځوانان نشي کولی. ده څه وکړو د یو څو خلکو دپاره، د یو څو د خپل نفس دپاره، د خپل مور باندې هم ډز وکړو، پلار باندې هم ډز وکړو. ویل کېږي دا چې به د لاست کوېشن کوم بیا د خپرونو راغونډوم د دې مور په کم حالات کې ده؟ د دې مور اډمټ ده تیمرګرې هسپتال کې او کېدای شي چې ریپرې کې، خو چونکې دوی ډېر زیات مالي لحاظ سره کمزوري دي نو د دې میډیا په ذریعه باندې موږ چې نور کم دغه هم راغلي نو موږ هم مخیر حضراتو ته اپیل کړی دی چې هغه د دې سره تعاون وکړي او چې لکه بهترین علاج یې وشي. نو فی الحال کریټیکل حالت کې ده او په تیمرګرې هسپتال کې اډمټ ده. ډېره زیاته مننه ستاسو ټول ټیم.